نبی علیہ السلام چې کله هجرت کوي د مکې نه مدینې منورې ته ځي نو وایي زما په بستره کې به څوک بېګانه سملي د حضور علیه السلام دا بستره داسې وه چې دا ډېره خطرناکه وه ولې چې دې باندې د حملې کولو خطره وه د هغې په کټ باندې د حملې کولو خطره وه علي رضی الله تعالی عنہ چت شو و یا رسول الله ستا په دې کټ کې به علي صاحب ویده شي ورته وایي علي هسې نه تکلیف درته میلاو شي زخمی نه شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علي خو به خوش قسمته هغه توره چې په تا چلیږي او هغه په علي وچلیږي او هغه توره به کم دی عشق دی که نه محبت دی د محبت انتها ده موږ ته چې څوک وایي د رنګ روډ دی پول سوري کې د لسو ناخو اغله ولاړي په خدای یقین وکړه موږ بیا په چړۍ به رخېږو یار بل ته مو هلکه به چې زه راځې ځان سره څه ډېر مه وړه راوړه بله ورځ دا چل شوي یریږو یار کمزور یو عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام لراغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت به کړه تاسو را سره لاړ شئ حضور علیہ السلام ورته دعوت به قبول کو زم در سره حضور علیہ السلام مخکې د عثمان سے ورپسې دی او د نبی علیہ السلام قدمونه شماري یو دوا درې شمیر کیږي او چې کله حضور علیہ السلام د عثمان رضی الله عنه کور ته داخل شو نو عثمان صاحب ته وایي دا قدمونه دې راله ولې شمارل یا رسول الله تاسو زما د کور میلمه وئ او زما کور ته راتلی او زما یو ادنا او ناچیزه بنده تاسو دعوت قبول کو نو ستاسو چې څومره قدمونه نو زه به اوس د خوشحالۍ نه هغومره غلامان ازادومه سبحان الله ولې چې پیغمبر مې کور ته راځي او زما په دعوت راځي یا رسول الله ستاسو د قدمونو مبارک عمره به زه غلامان به ازادوم د عشق انتها ده که نه ده محبت دې ته وایي چې په قدمونو باندې غلامان ازادوي زمونږ محبت توبه خندا رانه راځي په مخ به یې ګیرې نه وي هغه هم په روډ ولاړې وي جان بي قربان ہے او مال بي قربان ہے ام حبیبه رضی الله تعالی عنها کور کې ناسته ده د دې پلار دې وخت کې دا مسلمان شوی نو مدینې منورې ته د هجرت په نیت باندې راغلی و چې راغی و یاره دې لور ته به م ښکاره شمه چې رادن نه شو ام حبیبه چې کله خپل پلار ولیده هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه هغه وخت کې دا مسلمان ام حبیبه زر منډه کړه د حضور علیه السلام د کټ باندې چې به کم صادر غوړېدلی او هغې زر رافوړ کو کېښود وایي بابا کښېنه ورته وایي بچیه دا صادر دې ولې لر کو وایي تاسو ته پته ده چې زما محبوب او زما خاوند هغه پیغمبر دی ویاو وایي د پیغمبر صادر ډېر پاک دی تا ګر چې زما پلار خو کافر او مشرک په دې صادر باندې زما زړه نه غواړي چې ته پرې ناست وې د حضور صلی الله علیه وسلم عشق محبت انتها عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې زلیخې ښځې راوستې او د یوسف علیه السلام په محبت کې ګوتې پرې کړې وایي قسم دی که دې ښځو زما محبوب علیه السلام لیدلی وی وایي په چړو باندې مې زړونه کټ کړي وي دومره حسن زما حضور علیه السلام نه الله ورکړی حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ په موقع باندې دته حضور علیه السلام فرمایي حذیفه لاړ شه په خیمو کې چې کم کافران ناست دي ته ووایې چې سخت زول او طوفان را روان دی د دې ځینې تښتئ ځئ شابه مدینه خالي کوي حذیفه صاحب وایي دې وخت کې مې قسم دی په بدن باندې صادر نه و او ډیره زیاته یخني وه بدن مې رپېدو خو چې حضور علیه السلام راته امر وکړو او بیا راته دعا وکړه وایي قسم دی په ټوله لار باندې نه په یخنۍ پوه شوی یم او نه په صادر پوه شوی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون سبحان الله د الله په اولیاو باندې نه یره راځي او نه پسې خوف راځي هغې هر وخت دی تیاری
دې وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل نبی علیہ السلام چې کله هجرت کو نو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دسته کې وټکو ابو بکر رضی الله عنه زر وروت حضور علیہ السلام حکم کوي وی ته تیاری وی آو وی تا ته څه پته وه چې زه به تا ته ورډبم او ته به روځې حضور علیہ السلام ما اورېدلي چې تاسو به ځان سره ما بوځئ نو ما بېګا خوب نه دی کړی ټوله شپه ویښ وم چې اوس به حضور ورله راځي اوس به راځي هسې نه ور ووایي او هغوی لیټ نه شي زه اوته پاتې نه شم وی ما خپل هر څه تیار کړي وه څه مې راواخېسته ابو بکره کور کې د څه پرېښودل وی دا الله او دا الله د رسول مینه مې کور کې پرېښودل هېڅ مې پرېښودل بس چې تاسو یې هر څه شته بله صحابیه ده د جنګ احد په موقع باندې مدینه منوره کې چا افواه خپره کړه چې حضور علیه السلام شهید شو د ښځو دومره محبتوت خو زموږ ښځې فیشنونو ته پرېږده وای ودونو ته یې پرېږده رسمونو ته یې پرېږده رواجونو ته یې پرېږده موږ یې ځان سره په قهر کړي وایي د ښځو خبرې چې واوري او د دین مسلې چې دا بعضې ښځې درته کوي او د څه نه خبر نه وي هغې ته به یې حیران شي د ځان نه چې دا دین جوړ کړی په شیشه کې د شپې مه ګوره نه یې ښه د جمعې په ورځ جامې مینځه خلک سپېره کېږي نو چې د جمعې په ورځ ته جامې وې مینځه نو په کار چې دا ټول طالبان سپېره وې هغوی خو د جمعې په ورځ باندې بس چټي او په مدرسو کې د جمعې په ورځ جامې خدای پاک مازدیګر او د ماښام ترمنځ کې د قرآن ختم مه کوئ دا نه یې ښه راشه دا واوره دا حیران بشي چې خدای پاکه دا دې د کوم ځای نه په دین کې په الله پاک وایي په قرآن کې چې تاسو زما ذکر کوئ سحر او ماښام سحر او مازدیګر هر ټیم او ته د مازدیګر وخت خو قیمتي دی د ساري فرشتې ځي او د ماښامې راځي چې دواړو په لیست کې راشي وی دغه وخت نه یې ښه نو ښځې دا اوسنۍ ښځې دغې ته پرېږده د دوی هغه دین هم هغه دنیا خو یې پرېږده چې هغه دین دی دغه دین دی صحابیه ده په اوښ باندې کېناسته په درد کې را روانه شوه چې ښځه حضور علیه السلام شهید شي لاره کې را روانه ده چې کله د دې احد دی مقام ته رانږدې شوه یو صحابي ورسره میلاو شو وی د نبی علیه السلام حال څه دی وی پته راته نه لګي خو ستا زوی شهید شو پروا یې ونه کړه چې زما زوی ښه نه لاړه بل صحابي مخې له ورځي وی د رسول الله څه حال دی وی پته نشته خو خاوند دې شهید په پلانکي ځای کې خواته هلته پروت دی پروا یې ونه کړه بل ځای کې بل صحابي مخې له ورغې ورته وی د حضور څه حال دی وی پته راته نه لګي خو سخر دی شهید دی پلانکي ځای کې کاڼي سره پروت دی پروا یې ونه کړه چاته وی چې کله میدان ته ورلنډه شو چاته وی حضور صلی الله علیه وسلم چرته دی وای دا ګڼ دغه چې راتاو دي دا صحابه دغه کې حضور علیه السلام شته او شهید نه دی لا جمدی دی وای الحمدلله او راله او د نبی علیه السلام سره صحابه ولاړ دي ورته یې مال لږ ځای راکړئ راکوز شوه او د حضور علیه السلام د څادر یو ګوټ یې ونیو ورته وایي یا رسول الله چې ته مې ولیدې قسم دی زما ټول غمونه ختم شو خاوند مې شهید دی پروا مې هم نشته سخر مې شهید شو پروا مې هم نشته زوی مې شهید دی پروا مې هم نشته خو چې ته مې جمدی ولیدې زما ټول غمونه ختم شو دا مینه ده دا محبت دی د حضور علیه السلام سره د ښځو محبت دا دی د سړو خو د هغې خو انتها نشته عثمان رضی الله عنه چې کله طواف ته پاره لاړې د صلح حدیبیې په حالاتو کې هغې ورته وایي عثمان صاحب که ته طواف کې وي کا حضور علیه السلام نه پرېږدو ورته وایي چې حضور علیه السلام طواف نه یې کړی عثمان به هم طواف نه کوي دې ته یې شک وایي عمر رضی الله عنه توره راغېستې وایي چې حضور پاک په زه شهید و خو چې کله زړه ته محبت راځي وایي که چا وي چې حضور وفات دی چې سر ته قلم کما حضور علیه السلام په کور کې وده دی او صحابه دي حجرې مبارکې نه کله یو خوا کېدي او کله بل خوا کېدي داسې کڼ صحابه دي یو صحابي راغی وایي څه کوئ وایي دننه زموږ محبوب ودلی دا ځای څومره خوند کوي چې هغه ودی او موږ تې تاویږو
محبت دې ته وایي، عشق دې ته وایي، مینه دې ته وایي، جان او مال قربانول دغو ته وایي.